نور محترم مسلمانان، نن د جمعې مبارکه شپه ده او د دې جمعې مبارکې شپې باندې یو مبارکه وظیفه د یا ارحم الراحمین. محترمو، د دې کې علما فرمایي چې دې کې اسم اعظم هم دی او دا وظیفه چې چا هم کړې ده په دې طریقه باندې نو د هغه ټول حاجتونه الله تعالی پوره کړي دي او اقدم پوره کړي دي او په ډېر لږ ساعت او ډېر لږ وخت کې الله جل شانه پوره کړي دي. نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی زموږ حاجات پوره کړي او صرف په دې یوه شپه کې پوره کړي، نو الله جل شانه پوره کولو والا ذات دی. الله تعالی د کامل قدرت والا ذات دی چې ستا دا یوه شپه کې ستا دا حاجت پوره کړي. په دې یو ګړی کې الله تعالی ستا د حاجت پوره کړي، په دې یوه شپه کې الله تعالی ستا د حاجت پوره کړي. دا خو زمونږ او ستاسو یقین دی. که چا په الله تعالی باندې یقین نه وي نو بس دی بیا وظیفې هم نه کوي. نو بیا ما او تاسو خپل یقین د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې جوړ کړو چې الله جل شانه په خپل قدرت او ارادې سره هر څه کولی شي. مخلوق بغیر د الله تعالی د حکم او ارادې نه بغیر مخلوقو هیڅ هم نشي کولی. منګه ټول په ټوله الله جل شانه ته په خپل اراده او په خپلو کولو کې الله تعالی ته محتاج او الله جل شانه موږ ته نه په کولو کې محتاج دی نه په ورکولو کې محتاج دی، بلکې الله تعالی د خپل قدرت مالک دی چې څه غواړي څنګه غواړي کله غواړي او څه ټایم غواړي نو ما تعالی انشاءالله راکولی شي. نو چې ما تاسو الله تعالی باندې یقین محکم وي نو ټولې خبرې به انشاءالله ټیک وي. او که چېرې زموږ یقین کمزوره وي چې یا به دې سره پوره شي یا به پوره نه شي، ولې نه پوره کېږي، کله به پوره کېږي، په یو شپه کې به پوره کېږي که په یو ورځ کې. دا د الله تعالی په علم کې ده دا خبره، د الله تعالی په قدرت او په وس کې ده دا خبره. دا زموږ او ستاسو د ذهنونو نه زما او ستاسو نه دا خبره ډېره زیاته یعنې ذهن کې نه راځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې په هر وطنونو کې دي، که دا مسافر په هر وطن کې دی، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی په دین او په دنیا باندې ونازوه. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی زموږ د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. خصوصا الله تعالی زموږ د اکابرینو قبرونه د نور نه ډک کړي او الله تعالی زموږ اکابرینو حفاظت وفرمایي. محترمو، د علماو سره مینه محبت ساتئ. یقینا چې دوی ډېر بې ضرره خلک دي او ډېر په دې قوم او په دې ملت او په دې امت باندې مین خلک دا صرف علما کرام دي، کوم چې زمونږ حقاني علما دي. محترمو، الله تعالی دې مو تاسو ته عقل او سمج راکړي. الله تعالی دې مو تاسو پوهه راکړي. محترمو، نن زمونږ وظیفه د یوې شپې وظیفه ده انشاءالله د الله تعالی په حکم او ارادې سره یا ارحم الراحمین. بلکې علما خو فرمایي چې کوم انسان د دعا نه مخکې صرف د یا ارحم الراحمین دا لفظ دا 3 کرته ووي نو د دې انسان الله جل شانه دعا قبلوي. خو د هغه انسانانو کوم چې په دې باندې کامل یقین وي چې واقعي د دې یا ارحم الراحمین سره الله تعالی دعا د انسان قبلوي. نو زما ستا د عمله پورې دا زما ستا د یقین او د اخلاصه پورې دا. که ما ستا یقین او اخلاص ټیک وي نو بیا 3 پیرې د دعا نه مخکې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 پیرې دعا نه مخکې وایه، بیا دعا غواړه، فورا به د الله تعالی دعا قبلی. خو دعا اله قبلیږي محترمو کله چې په خېټه کې دی حرام نه وي. صحیح شوه؟ دعا اله قبلیږي چې په خېټه کې د حرام نه وي. که په خېټه کې د حرام نه وي لکه حرامو نه ځان ساتي نو بیا به ستا لیدل حرام وي. که لیدل دم حرام نه وي بیا به ستا کتل حرام وي. که کتل دم حرام نه وي بیا به ستا ویل حرام وي. که ویل دم حرام نه وي بیا به ستا تلل حرام وي. او که تلل دم نه وي نو بیا به ستا راغستل حرام وي. مطلب د خبرې دا شو محترمو چې یا خو ته نامحرمو ته ګورې دا هم حرام دي، د دې د وجې نه هم دعا نه قبلیږي.
یا ستا اورېدل حرام دي، ګانې بجانې اورې، غیبت اورې، پردي تهمتونه پردي څیزونه اورې، دا هم حرام دي. که دغه هم نه که ته په ژبه باندې ویل حرام کې پردي یعنی غیبت پکې په دې ژبه به ته کنځل وغیره کې په دې ژبه به مسلمانانو ته تکلیف ورکې. لکه موږ یو تکلیف زموږ یو استاد محترم ته موږ څومره تکلیف ورکړو. صحیح شو. که دغه هم نه که ستا تلل به حرامي، تګ به د حرامي، تګ به د په ګناهونو پسې وي. که دغه هم نه ستا راغستل ستا نیول دا به حرامي. لهذا د خپل نوک نواله د خپې د نوک نواله تر د ویښتو د سر د ویښتو پورې ځان وګورو چې زموږ لیدل کتل دا څنګه دي، حرامو کې راځي او که نه. نو که دا هم او بیا هم ستا دعا نه قبلیږي محترمو، نو بیا چې دی نو تا باندې د الله تعالی ډېر رحمتونه دي، ته ډېر برکتي انسان یې. خو دا ټول ګناهونه په تا کې نشته. او که دې کې یو هم که تا کې شته دی، یا لیدل یا کتل یا اورېدل یا نیول یا تلل، دا ټول دې کې یو هم په تا کې شته، دا کم چې زما غږ اوري، که وجینی دی او که هلکان یې او که بوډاګان یې، دا د کې شته دی، نو بیا محترمو دا ځان نه لرې کوئ، توبه وباسئ، ځان د تقوا غر جوړ کړئ، غر ځان نه د اخلاص غر جوړ کړئ، ځان نه د خدمت غر جوړ کړئ، ځان نه د بل مسلمان سره د همدردۍ غر جوړ کړئ، ځان د شیطان په مقابله کې غر جوړ کړئ، ځان د خپلو خواهشاتو په مقابله کې غر جوړ کړئ چې خواهشات ما ته سم نشي ویلی، شیطان ما انشاءالله د الله تعالی په فضل سره نشي دوکه کولی. زه به خپلو ګناهونو ته غر سازېږم لیکن ګناه به نه کومه. زه به د شیطان په مقابله کې نیکو ته غر سازېږم، نیکی به داسې کوم انشاءالله چې زما وجود ته یعنې داسې به مضبوط وي لکه څنګه چې غر مضبوط وي. دا ټولې خبرې محترمو دا د ما او تاسو له فکر چې په دې سوچ او فکر وکړو څه کېږي، څه روان دي، چېرته ځو، کم خوا روان یي، څه له پیدا شوي یو، مقصد د زندګۍ څه دی. دا زندګي الله راکړې، دا وجود الله راکړی، دا صحت الله راکړی، دا ژبه الله راکړی، دماغ الله راکړي، دا غونډه فکټري الله جوړه کړې، دا ټوله دنیا الله زما دپاره جوړه کړې. څه وجه ده یاره؟ ولې الله تعالی اوزګار شوی او نعوذ بالله چې ما او تا پیدا کولو؟ نه محترمو، د دې شاته یوه فلسفه ده چې موږ خپل رب وپېژنو، خپل رب سره تعلق برابر کړو، بغیر د وظیفو نه به د حاجات پوره کېږي. لهذا دا وظیفه یا ارحم الراحمین هر دعا نه مخکې دا وایي په کثرت سره، یا 3 وارې وایه یا هر څونه چې وایي، او بیا د الله تعالی دعا غواړئ، الله تعالی مو حاجتونه انشاءالله پوره کوي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی دې تاسو ته هم د دین سمجھ او پوهه درکړي. الله تعالی دې موږ ته هم د دین پوهه او سمجھ راکړي. الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي ستاسو. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة